د سوات علی ګرامي اوسیدونکي خدای خدمتګار محمد هلال د پشکال د بوټو نالولو مهم شروع کړی دی. هلال تیر د 20 کلونو نه د خپل کلي په غر د سړک په غاړو او ادیرو کې بوټي نالوي چې تر اوسه یې په زرګونو بوټي نال کړي دي. د بوټو د اهمیت په اړه باندې محمد هلال وایي دا علاقه چې وکنه دا یو شړه وای دا لس شل کاله تقریبا وشو چې تاسو وګورئ د په جنازګاه کې دی ونو ته د چیناران ته نو د بوټي اهمیت دا د مخکې د دې څنګه حالو وس ولا خلک راځي چکر لري دي سوري ته مونږ چې ناز شو دا هم د دې په برکت باندې یا مونږ ته چې نن د خولي هوا میلاوي یا مونږ د خپل ساخلو دا هم د دې ونو په برکت باندې دا خدا دی چې دا د ژوند سره یو تړلي یو ضروري شی دی چې ونه بوټي مونږ نال کوم مونږ ته په صفا ماحول او صفا سا میلاو شي. زه د روزانه په بنیاد باندې به انشاءالله چې کله دا سیزن شروع شي 10 15 د ورځې دا چې موږ تاسو وکتل نن هم 14 15 بوټي د خیره نال کړو او ښه ژوندي بوټي نالومه او هغه ځای نالومه چې د دې موږ خصمانه او دې ته د اوبو ارچولو دغه کوو هغه ځای کې زه نالومه دا د هغې 15 کم 40 کالو نه دغه لګیا یم د خپل وس مطابق کومه بس دا مې چې تندې ورکړي چې یاره زه به یا ستړی شم یا به تاواني شم. هلال د بوټو نالولو سره لامبوزن هم دی چې خپله د ټوپانو جاله لري او د سوات په سیند کې په سیلابي صورتحال کې د سیند چپو لاهو کړي خلکو ژوند بچ کوي. د نږدې سیلاب کې هم په لسګونو خلک بچ کړي دي. په دې اړه هغه وایي بس چې ډېره افسوسناکه واقعه شوې ده ډېره زما ژوند لکه زه به تا ته یم چې دی بدل کړی دی دا کومه واقعه چې راغلې وه موږ په بل ځای کې په خدمت لګیا او نور کسانو ځکه مامډیرۍ کې وو په دې هزاره علیګرامه کې وو غیر چاپیرو په خوځخیله کې وو دا نور ملګري هم ټول لګیو دا خدمت والا دا ریسکیو دا ملګري دا ټول لګیو ځای په ځای انګیج وو ناڅاپي اوبه رالې او په هغې کې به زه تا ته یم لکه د خلکو کوشش نه دی کړی کوم خلک چې ولاړو که کوشش یې کړی وی الله پاک وایي ته کوشش کوه او نتیجه به یې زه درښکومه نو الله دې زموږ نه راضي شي خلک ولاړو خو انسانان پکې نه خلک بچ نه شو ډېر زیات افسوس کوم او زه د دغې خلکو د دې فیملی د دې ټولو قوم نه زه موافق غواړم په دغې دغه باندې چې دا زموږ کار او دا موږ بچ نه کړو چې 15 کم 40 کاله خو زما د دې خدمتو شو کله چې د 10 کالو زما پلار الله دې له جمدون ورکړي روسیت بیمار دی هغه لکه داسې کار هغه داسې عادت کړم چې زما دا ټول ژوند چې دی دا په دې سیند کې زما دویم کور چې دی سیند دی بچ کولو والا الله دی زموږ په لاس باندې په سوونو خلک بچي د 2010 سیلاب والا بیا د 2022 سیلاب والا بیا د عام ورځې والا او داسې دا کمو په سوونو مړي دي دا هم بس راویستلي دي زنانه وه 4 بچي دي پاتې شوي دي په غاړه هغوی وړي وه بیا دا اوس چې دا کم واقعیات راغلي دي که نه نو ما تاسو ته دې زما ژوند لکه بدل کو یا زه په پورې دا سیلاب چې اوس راغلی په دې کې چې په دې هلک پسې ورغلم ده په دې پناه ناستو په کوټه باندې زه پسې ورغلم په ده ما لاس کېښودو ته یقین په خدای وکړه هغه چې په کوم حالات هغه راپاسېد او ویې کتل او د اسمان ته او د هغه ما ولیدو زه لکه زه هم لکه په خپله د دې هلک نه ویرېدم چې لکه په دې سیلاب کې په ما په څوک نو یو ژوند بچ کول لکه ټول انسانیت بچ کول یو سړی وجل لکه ټول انسانیت وجل دي نو داسې ډېر واقعیات دي ژوند دی کتاب دی په خدای یقین وکړه چې دا به زه تا ته ویم نو ته به هم ستړی شي او د دې نه به یو لوی هر څه کتابونه به دې ډک شي. هلال د کلي په صفایۍ کې هم پیش دی او سره د خپلو بچو او کلیوال ملګرو وخت په وخت د کلي صفایي کوي او په دغه اړه په خلکو کې بیداري راولي. عصمت علي اخون سنو پښتونخوا علیګرامه سوات.